ابتدائی محترم مسلمانانو دا ربیع الاول میں شروع دا تقریباً دریم 3 ربیع الاول دے بدر میش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تا تشریف راوالے اختلاف در روایت اشترے چی اتم ربیع الاول یا نام ربیع الاول یا دولسم ربیع الاول اور انشاءاللہ العزیز بیامخ کی جمعوں کی تفصیل اور تحقیق کو محترم و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت نبی علیہ السلام دا جون اور زندگی تذکرہ اور بحث دا پورا کال زمون استاس و ضرورت تے چگموں بیان کو باقیمان جون اور زندگی تیروں دربیع الاول دا میاش کی خصوصاً زمون علماء خطیبان مقررین علماء امامان اوی پدی کی بہتر بحث باہتمام سرکی دې دا مطلب نه وي چې موږ د ربیع الاول په دغه میاشت کې د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت بیان کول د نبي علیه الصلاة والسلام تذکره کول دا صرف په دې میاشت کې عبادت کړو په نورو کې عبادت نه کړو زموږ دا عقیده ده چې د ربیع الاول په دغه میاشت کې که موږ دغه بیان نه کړو نو بیا ګناهګارېږو په نورو که په دې میاشت کې بیان نه کړو په نورو میاشتو کې بیان کړو بیا پرې ګناهګارېږو دې سره زموږ دا عقیده ده چې د ربیع الاول په میاشت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت بیانول تذکره کول په دې کې زیات اجر او ثواب دی د نورو میاشتو نه داسې نه ده چونکې اسلام د ژوند او زندګۍ په هر میدان کې زموږ ستاسو رهنمایي کوي نو د کال دغه 12 میاشتې په هره میاشت کې به څلور جمعې وخت انتهایي مختصر وي نو د ژوند او زندګۍ هغه احکامات او مسایل او موضوعات دومره زیات وي چې هغې لپاره فرصت نه میلامیږي چې انسان د هغې نه وځي د دې وجې نه دغه میاشتو تقسیم کړی په دې میاشت کې به دا وایو دې میاشت کې به دا وایو دې میاشت کې به دا وایو بیا د ربیع الاول میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتلو میاشت د دنیا د دې وجې نه موږ په دې میاشت کې د نبي علیه الصلاة والسلام د سیرت تذکره شروع او دویمه یو لویه وجه دا چې بعضې جهلا هغه په دې میاشت کې یو دغسې کارونه شروع کړي چې په هغې سره د اسلام بدنامي کېږي په هغې سره د مسلمانانو بدنامي کېږي هغې ته دیو د دین شکل ورکوي هغوی ته د سنت نوم ورکوي هغې ته یو دیو عبادت وایي اوقات ورته خاص کړي نو شریعت چې د یو عبادت دپاره اوقات وختونه نه یې خاص کړي بیا موږ ورله د خپل طرف نه وخت خاص کوو په دې سره د بدعت ګرځي د دې وجې نه موږ اهتمام وکړو په ربیع الاول کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سیرت ذکر کړو چې د هغه مفاصلو اصلاح وشي عوام چې دغه څه ګوري په دغه جهلاو سره چې دا څیزونه د عوامو په ذهن کې د دې چې دا خلک راولي چې د دې اصلاح وشي د اوسې صفا شي بعد المحترم زه انشاءالله العزیز د بدل موضوع او عنوان باندې تفصیل کوو خو دا صرف ستاسو په ذهن کې دا راوستل غواړم چې د یو مؤمن د ایمان بنیاد پر رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت او عشق د نبی علیه الصلاة والسلام محبت د مسلمان زړه کې به وي د مسلمان د ایمان بنیاد به وي وایي هغه ایمان قابل قبول نه دی هغه ایمان معتبر نه دی چې په هغې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت د نبی علیه الصلاة والسلام سره نسبت د نبی علیه الصلاة والسلام سره د دغه تعلق قدر د انسان په زړه کې دی د دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کې یو سړی مؤمن نشي کېدی د دې حقدار نه دی چې نه ترې مؤمن وویلی شي حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين تردې پورې چې زه ده ته زیات محبوب شم او خوښ شم من والده وولده والناس د هغې د مور او پلار نه د هغې د هغو عیال بچو او د ټولو خلکو یعنې تر څو پورې چې یو انسان خپل ټول محبتونه زما په محبت نه یې قربان کړي د
تر څو چې خپل ټول عزتونه زما په محبت نه قربان کړي، تر څو چې خپل ټول رشتې زما په محبت باندې نه قربان کړي، تر څو چې خپل ټول تعلقات زما په محبت باندې نه قربان کړي، تر هغه وخت پورې دې مؤمن نشي کېدای. عمر فاروق رضی الله عنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره ورسره د حدیث راوی دی ابن هشام رضی الله عنه فرمایي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره موږ ورسره وو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د عمر فاروق رضی الله عنه د لاس سره راځولې وو. یو چا سره چې خبرې کوي ډېر عامه خبره ورته کوي او له سره ډېر نږدې تعلق او علاقه وي، یا انداز دی چې هغه د الله سره ونیسي محبت په ټول بیا ورته خبره. فقال له عمر يا رسول الله انت احب الي من كل شيء الا نفسي. الله پیغمبره صحابه کرامو د زړه خبره په خپل باندې باندې وي، دا به نه کوله چې په زړه کې یو خبره د خپل باندې بل راوړي. الله رسوله ما ته د هر څه په زیات محبوب یې سوا زما د نفس نه، زما د اهلو عیال نه ما ته محبوب یې، د دې ټول دنیا نه ما ته زیات وحي محبت مې دی در سره، مګر د خپل ذات نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې وایي فقال النبي صلی الله والذي نفسي بيدي حتى اكون احب اليك من نفسك. قسم پر الله تر هغه وخت پورې ته مؤمن نشي کېدای تر څو پورې زه تا ته خپل ځان نه زیات محبوب نه یم ګرځېدلی. یو وخت عمر فاروق رضی الله عنه ته سوچ راغی، ځان کله سوچ کوي که نه یو ډېر طبیعي خبره وي، یاره چې ما ته به د خپل کوم ځای ورته وایو که نه د زیاتې مینې اظهار کوي، ما ته خپل ځان ته ډېر ګران دی، ډېر خو دا عمر فاروق رضی الله عنه د خپل ځان سره سوچ کوي چې یاره ما ته خپل ځان ګران دی که رسول الله صلی الله علیه وسلم راته زیات محبوب دی. نو هغه سوچ انسان ته دا خبره راوړاندې کړي چې که یاره د نبي علیه الصلوۃ والسلام د ذات خبره راغله، بیا زه پلار هم پرېږدم د نبي علیه الصلوۃ والسلام دپاره، بیا زه بچي باندې یې ګزار کوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره، یعنې زه د نبي علیه الصلوۃ والسلام دپاره خپل سر قربانوم، اولاد کو قربانوم، مال کو قربانوم، لیکن دا خپل سر هم قربانوم. د دې معنی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ځان زیات محبوب دی. ورته وفرمایل د سوچ ته بس فقال له عمر فإنه الماء والله لأنت أحب إلي من نفسي. الله پیغمبر وسره تر دې خپل سوچ چې وګورئ دې نو بس ورته وایي الله پیغمبر وسره تر دې خپل ذات نه زیات محبوب. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقال النبي صلی الله علیه وسلم عمر اوس مؤمن. ولې دې خبرې مقصد زموږ دی یو مؤمن بس مؤمن چې دته د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دومره زیات وي چې دا د خپل اهلو عیال نه، دا د خپل ښځې بچو نه، دا د مور پلار نه، دا د دنیا او مافیا نه، حتی چې خپل زیات نظام د الله پیغمبر زیات محبوب. اوس دا پیمانه به موږ څنګه راغلو؟ علما په دې کې یو بحث کوي، اوس زه دغه بحث نه مخکې ستاسو ذهن راګرځولی دا پیمانه به موږ سره څه وي؟ یو واقعي یو خو د خدای دعوه ده، یو د زړه خبره ده. هغه د زړه خبره به موږ څنګه معلوموو چې دا د زړه خبره ده که صرف د خدای خبره ده؟ ما ته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات خوښ دی، محبوب دی، د خپل ځان نه د جهان په ذکر د خپل ځان نه د زیات محبوب دی. یو مطلب دا وي چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه و، دغه زندګي څنګه وه، دغه تعلیمات څه وو، دغه صورت او سیرت څه و، زه به بیا هغه خپلوم چې دا زه نه خپلوم. هلته چغې وم زما ورسره محبت دی، بل طرف ته زه ګورم سهار چې راوځم په ږیره باندې چاړه راکاږم، بیا پسې نیچې راوالم برس ورته ورکړم، بیا هم زه چغې وم زه د رسول الله سره محبت کوم. دا حکم دا چې د رسول الله سره مینه وکړم، د خپل ځان نه زیاته مینه وکړو. بیا زه د اغیارو په طریقو کې فخر محسوسوم، د رسول الله سره طریقې د خپلې داخلي کوم. بیا موږ د اغیارو نظام چې کوم هغوی راوړی دی هغې کې بیا فخر محسوسوو
رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقو کې د شرم محسوس به زموږ د کور ژوند به زموږ د بازار ژوند به زموږ د ټول چې موږ په دې تله باندې وتلو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شریعت او د تعلیماتو او د سنتو خلاف دی نو دا به له خولې خبره ده د زړه خبره نه ده دغه محبت نشته د دې څه خبره او علما فرمایي د دې حدیث مطلب دا ده دا محبت چې دی دا دوه قسمه دی نور علما په دریو ته تقسیم کړی دی وكتب الأبطال شيخ زكريا أول الله مرتد ودوم اسمه تقسيم كده لو لك استبع سكنة علوي يوم اختياري محبت تي وغير اختياري محبت فدي حديث كان اختياري محبت مراد غير اختياري محبت تي يوم سيزانه جنب انسان پر کنٹرول کی نشتره ده انسان پر طاقت نشتره باندې باندې انسان د وس خبره نه ده هغه غیر اختیاري خبره ده یو سیزانه دی چې انسان په اختیار کې دی دلته په حدیثو کې مراد چې کوم محبت دی غیر اختیاري محبت دی غیر اختیاري دی او د شیخ زکریا رحمه الله به لیکلي و انسان د یوې خبرې ته کله سوچ وکړي یاره زما د الله پیغمبر سره محبت دی د خپل اولاد نه زیات را سره محبت دا به څنګه بدلېږي د بچي سره مشاهد چې زما غیر اختیاري مینه وي لیکن اوس به دا مینه زه څنګه طرف چې را مینه مې د بچي سره زیاته وي د الله د پیغمبر سره زیاته ده زما د بچی ولګېدو الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګستاخي او بېادبي وکړه اوس دې بچي ته زه خاک نه کړی بچی وژنم په دې ځای باندې بس د محبت پته مریږي کړي یو بچی مې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم صورت مات لله اوس دې بچي ته خندا کوم په دې وخت کې په دې بچي سره غوسه کوم په دې وخت کې دا کله انسان مخې ته راشي د انسان په خپل خپل ځان ور معلوم دي چې زما محبت دا او صحیح ده او محترم دا محبت د صحابه کرامو او رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا او دا او ته ولې شو چې زموږ د الله پیغمبر